سلامونه ګران کتونکو اخیلی سوزي مخاطب یم د پېښور نه ډېر غټ ډیولپمنټ دی څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده چې د ایران د وزیر خارجه په قیادت کې الاسطي وفد چې دی هغه اسلام آباد ته را رسېدلی دی. فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب زموږ نایب وزیر اعظم د پاکستان اسحاق ډار صاحب او محسن نقوي صاحب چې هغه وزیر داخله دی د خپل ټیم سره د هغوی استقبال کړی دی. یو غیر رسمي ملاقات چې دی هغه هم د نیمې شپې په وخت کې چې دی هغه شوی دی. دغه رنګه ترجمان وایټ هاوس هم دا اعلان کړی دی چې د صدر ټرمپ په هدایت باندې د پاکستان په ثالثۍ کې چې کوم یو بل مذاکراتي عمل یا پریکټس شروع شوی دی په هغه سلسله کې به په راتلونکي یو څو ګنټو کې کېدای شي د ماښامه پورې د امریکې ډیلیګیشن چې دی هغه هم راورسي. چې کوم معلومات موږ ته مخې ته راغلي دي د هغې خلاصه دا ده چې کېدای شي چې د نوي طریقه کار مطابق د ایران د ډیلیګیشن سره د اسلام آباد ټاکس په تناظر کې جدا د پاکستان مذاکرات وشي، ځکه چې پاکستان نه صرف دا چې ثالث دی بلکې هغه چې کوم هغه چارټر اف ډیمانډز دي د امریکې او د ایران په هغې باندې د نیګوسیشن پروسس چې کوم دی د هغې یو دغه محرک هم دی. او دا هم کېدای شي چې کله د امریکې ډیلیګیشن راورسي نو د هغې سره جدا هم د دې میټینګ والا چې کوم د ایران سره اولنی کېږي د هغې په تناظر کې بیا خبرې اترې چې دي هغه وشي. او بیا چې کوم باخبره تجزیه کاران دي یا چې کوم د پاور کاریډورز خلک د انټرنیشنل بیرو رپورټس دي د هغې مطابق بیا کېدای شي چې په دریم فیز کې د امریکې نایب صدر او د ایران چې کوم د سپیکر دی د پارلیمنت د هغو په منځ کې په راتلونکي څو ورځو کې بل یو نشست چې کوم دی کېښودی شي. بیا په هغې کې زیات امکان دا دی چې دواړه ملکونه د دې پروسس په نتیجه کې یو معاهدې ته ورسي. په دې ټول تر صورتحال کې چې یو مخصوص پارټۍ او دغه پارټۍ یوټیوبرز کوم یو منفي کردار ادا کو هغه قابل مذمت دی. او هغوی یو کمپین چلو چې د ایران او د پاکستان په منځ کې کشیدګي ده، ایران په پاکستان باندې اعتماد نه کوي. د هغو هغه ټول کمپین چې کوم دي د هغو هغه ټول مهمجویي د هغې ټوله پروپاګنډه چې ده د هغو په مخ باندې ولګېده. په دغه سلسله کې دوی دغه خلک د مخصوص پارټۍ دغه ایلیمنټس د هغو یوټیوبرز او بیا د افغانستان او د پاکستان چې کوم نامنهاد او پروپاګنډا بیسډ میډیا ده هغوی یو ډېر منفي کردار ادا کو. خو صورتحال چې دی هغه ستاسو په مخ کې دی او هغه دا چې یو ځل بیا د اسلام آباد ټاکس پارټ 2 آغاز شوی دی او کېدای شي چې دا دویمه مرحله چې ده دا په راتلونکي یو څو ګنټو کې یا په یو څو ورځو کې یو حتمي معاهدې ته یا مفاهمتي یادداشت ته ورسي. په دغه حواله باندې دا ډېر غټ ډیولپمنټ دی او د پوره دنیا د میډیا او د پاور کاریډور توجه چې دا د هغې مرکز یو ځل بیا اسلام آباد جوړ شوی دی. ګورو چې په راتلونکي یو څو ګنټو کې یا ورځو کې څه کېږي. خو دا ډېر غټ ډیولپمنټ دی کوم چې په تېرو 40 ګنټو کې یا 36 ګنټو کې موږ ته په نظر باندې راغلی دی. ډېره مننه.